अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توزع لله رفعه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार बनता है। अज़ीज़ान मुहतरम, तासु मक्की कुरान मजीद यू आयात और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युवा वड़ा गंदी क़िता टुकड़ा बयान कड़ला पदी आयात के और पदी हदीस मुबारका की अल्लाह जल्ल शानुहु यो अजीम सिफत यो अजीम दौलत इंसानी चाह सिफत आजिज़ी और तवज़्ज़ु और लिलाहियत था। आजिज़ी चिशिद येलिशी औंदरंगी द आजिज़ी हासिली की सरनी आजिज़ी यो डेर अजीम दौलत और अजीम नियामत था चाहता हम चिदागा सिफत मिलाओ शो जीता डेर खैर कसीर मिलाओ शो और आजिज़ी माना दादा चाखपल जान ना होने के बराबर शुमारवल सीधा वजूद गोए कि सारा वजूद शता ना था। दुनिया की सूरह मामिलात सूरह झगड़ी सूरह इख्तिलाफात दी पांदी खबरी दी ज हर सयो ज कामिल व मुकम्मल यम और तहिस नहीं और कचेरी इंसान से दादा खबर महसूस की और दा इंसान दा खबर तस्लीम की ची वाकई ज हिस्स नहीं और तो हर से या इसे इख्तिलाफात निश्चित इख्तिलाफात को पादी खबरी दी ची दा टूल शान जमा दी और हर से सिर और यो और माँ सरा हर किस्म ता तुकुंदा ताकत मौजूद था तो बिल्कुल सिफर जीरो ही इता ही हैसियत निश्ता यदि वो जना आजिज़ी मकसद दादा लेकिन इंसान अल्लाह जल्ल शानुहु नीस ना हीस पैदा कर दा इंसान वजूद न हो आदम हो अल्लाह पाक वजूद वो नसीब करो दी इंसान सुकुंदा हीस हैसियत न हो अल्लाह पाक हैसियत वर कर लो कचेरी दा इंसान लग शांति लग मख्त बुरी दीदी इंसान से हैसियत हो दा इंसान से दा यू उड़ू कगनी जनीन शक्ल की दी मोर बखेटे के प्रोतो गिलाजत गंदगी सरा मालामाल हो और कदी न लग शांति लग मख्त दा इंसान सोचो की दा इंसान से दी मनी पर शक्ल की मौजूद हो
هم ناپاک او غلاظت نه ډک او کدی نه لک شانتی مختصو چونکی دا انسان سے دا وینی په شکل کی موجود ہو هم گندگی او غلاظت نه ډک د انسان سے دا مبدا او پیدائش بنیاد سے دا گندگی دا لہذا انسان سے دا خپل ځان کامل و مکمل ګڼل دا یو غلط سوچ ده. کله چې دنیا کې انسان سے کلا کله شباب ته ځوانۍ ته ورسیږي نو انسان دا وکړي چې کچېرې دا کار زه ونه کړم او کچېرې دا فعل زه نه وکړم یا دا کار چې کوم دا که زما وجود نه وي زه ونه کړم نو بیا به څه کېږي. اللہ جل شانہ انسان تا فرمان کہی یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے ابن آدم لگ سوچ خدی خبر او کا چتانا مخ کی چکل ته دی جنین دی مور په خېټه کې وړو کو شانتی وي تا تاخته خوراک چا در کول ته خو اوس باندې تر ورسېدی اوس کوم د ځوانې نه رسیدونه پس تا داوی دا شروع کی چې زړه چې نو بیا وس کیږي. اللہ پاک ته فرمایي چې لګ نه په مخ منی ځان مدي سوچ وکا چې دتا وجود چې نو اخ ټیم کې د دنیا چا چلولا اخ ټیم کې د خلکو ته نظام چا چلولو د خوراک سکاک چا ور کولو لہذا په خپل ځان ته سوچ ولې نه کوي. لہذا عاجزی تا بنیادی اور اہم صفت تا او فرمائی چې د عاجزی انسان کې رضی په مختلف صفات سره چې کله د انسان د هر کس او ناکس کا پیژندی او کنه پیژندی هر چا ته سلام کوي سلم علی کل احد عرفت او لم تعرف برابر خبره کتی پیژندی او کنه پیژندی هر چا ته سلام کول السلام علیکم ورحمت الله هر کس سره سلام کول کا لوی طبقی کسوی او کا کمزوری طبقی کسوی هر چا ته سلام کول دي سره انسان کې عاجزی پیدا کی. نو دیونه فرمایي چې عاجزی د دې حصول لپاره یو سلام څخه د اهتمام کول دویم دادا چې انسان څخه دا محبت پیدا کولو لپاره یو کستا بل کستا څخه د هدیه ورکول تحفې ورکول گیفت ورکول دا یو بنیادی شی دی چې دې کې انسان څخه دا محبت هغه کس سره پیدا شي او چې کله سره محبت پیدا شي نو به انسان ته عاجزی ورکی کیږي لیکن هغه تکبر نه پیدا کیږي. خو بشرط دی چې تم لالچ امید دی نوی کچې تم او لالچ امید دیو بیا عاجزی نه حاصلېږي. دریم شی چې دا هغه دا هر چا باندې خو ګمان ساتل هر کس باندې خو ګمان ساتل چې دا مان ډېر بهتر ده ځکه کچې دی تا په مرګ په وخت کې کلمه لا اله الا الله ملاو شو نو دا سړی ورسېدو او الله دې نه کی العیاذ بالله کچری ما ته په مرګ په وخت کې د کفر کلمه نصیب شو نه ما انجام وسوي په دې خبرې سوچو نو دی وجنا هر کس او ناکس مدي سلام کول هر کس ته سلام کول هر کس ته هدیه ورکول او هر سړي دې خو ګمان ساتل دا بنیادی او اهم صفاتونه دي. نو دی وجنا عاجزی حصول لپاره دا شی ضروری بل دادا چې عاجزی د انسان څخه د فطرتي شی دی فطرت انسان څخه دا اپ عاجزی باندې بنیاد ده. الله جل شانه انسان څخه دا خاور نه پیدا کړه لکه الله فرمایي خلقتنی من نار وخلقته من طین شیطان څخه دا کلام نقل کړه چې د انسان د خاور نه پیدا کړه او زدي ور نه پیدا کړه د انسان مبدا او د انسان وجود څخه دا خاور نه ده. لہذا انسان د پکار دادی چې داد کی صفت کی خاوري والا صفت ځان کی پیدا کی خاوري صفت صدا خاوري صفت دادا ته همیشه دی پر الله دی پرتاوي خلق بر پاسنه پخیج پاغه من پاسنه خپي کی دی لیکن دا چاته سم आवाज نه کوي تا نه خلقو طرف نه بتا ته تکلیف ملويږي لیکن ته د سکون دا پاکي جزا فضا نه کوي ته صبر کوي ته شکر کوي تب دی اللہ صفات سکم جواب اختیاروي نو لہذا دی خاوري صفت لکه څنګه الله پاک خاوري نه پیدا کړی دا د انسان ته پکار دي چې دی خاوري ول صفت اختیار کی چې هغه عاجزی ده ځکه چې خاوره
دا د انسان د خپو لاندې وي او چې کله د خپو لاندې وي نو بیا دغه قیمتي وي قدرمنه وي عزتمنه وي او که اندغه خاوره چرې د انسان په جوتو باندې راغله د انسان څه کومه چپلو باندې راغله او د یا د انسان څه د کپړو باندې ولګېدله بیا موږ تاسو ګور بیا فورا څه کوم د سنډوي نېرې کوي بې قدره شي نو د دې وجه نه خاورې صفت دا ده چې هغه د انسان د خپو لاندې وي او که چېرې دغه خاوره د انسان په کپړو باندې وغورځېدله نو بیا دغه بې قدره شي نو هر سړی لګوي خپل ځان نه چې کوم ده لرې کوي چونکې د انسان فطرت دا ده فطرت انسانی هغه دا ده چې انسان کې وہ عاجزي وي تواضع به وي للهیت به وي دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن تودع لله رفعه الله چا چې عاجزي اختیار کا الله جل شانه اوچت کی دنیوي اعتبار سره به هم اوچت شي او اندر کې آخرت په اعتبار سره به هم څوک د لوی مقام الله پاک ونیسي ځکه د انسان سره دوا دشمنان د سې لګېدلي دي چې انسان کله هم څه دا دي صفت ته نه پرېږدي یو د انسان دښمن څه دا نفس ده لکه څرنګه الله جل شانه فرمایلی دي ان النفس الاماره بالسوء چې بشکه دا نفس دا د انسان ته د ګناهونو څخه دا حکم کوي او د بدایو حکم کوي چې فلانا ګناه وکا فلا ګناه وکا فلا ګناه وکا دا انسان ته دې خبري حکم کوي او دویم شی هغه انسان سره چې کوم لګیدل دا هغه شیطان دا شیطان د انسان دښمن دا ان الشیطان عدو الله فرمایي فاتخذوا عدوا دا دې تا دښمن دا دښمني ونیسه زمون تاسو دښمن څنګه دا حالانکه موږ سره څه کوم د دښمني خنیا ورځري موږ ته په ظاهري څه نقصان نه کړه اصل کې وجه هم دادا چې دا نقصان الله پاک د دښمن نه وته دا په اعتبار د آدم علی السلام چې آدم علیه السلام سره دی دوکه کړي وا او جنت غندي عظیم مسکن او ځای نه دی روبسلو او دنیا غني غټیا ځای ته راوس او دا قاعده او ثابته ده چې دی پلار د خپل انسان د خپل دښمن شپر کولی شي چې کله دغه دی حضرت آدم علیه السلام دښمن شو نو دی وجه الله په موږ ته هم ویلو چې دا دی تا دښمن د فتخذوا عدوا دښمن وګڼه ورنه نقصان به درته وګرځي نه انسان سره دوه دښمنان دي سو یو شیطان دا او بل نفس دا لیکن شیطان نه هم زیات لوی دښمن سره هغه نفس دا او نفس دا هغه دښمن دا چې دی نفس دی وجه نه شیطان هم گمراه شوی دی شیطان کو نور څه نه وکړي صرف اندغه یو تکبر او دا غرور اختیار کړلو چې و فرمایلو خلقتنی من نار و خلقته من طین اے الله ز تور نه پیدا کړه او دی ور صفات دا چې هغه بره پرا پاسه طرف اوچتی او د زمکی صفت دا چې لاندې سکون پراته وي او د کله د ور دا بروي او د پاسه والا سکون دا دغه لوی شمر کولی شي لہذا زدین لوی او ظلم او لہذا افضلیت په بنیاد باندې زدی ته څنګه سجدا وکړي تکبر اختیار کړ نو الله جل شانه ته دغه تکبر پسند نشو او د دې نفس دی وجنه د شیطان هم گمراه ورسل د عرض می دا کول چې انسان سره دښمنان لګیدلی دي او دوی څوم دا کوشش کوي چې د انسان گمراه شي دی وجنه موږ اکابرین بزرگان دین اسلاف د انسان دی پارا تصوف غني یو لار اختیار کړی تصوف چاته شي تصوف دا د صرف عبادت او نه مانه ده چې سړی عبادت کوي دا صوفي ده یا یو سړی دا هغه ذکر اسکار ډیر کوي نو دا صوفي ده یا یو سړی دا هغه کوم دا په صدقات او خیرات کې ډیر مشهور ده نو دا صوفي ده تصوف مقصد دا خپل ځان صدا بالکل نہ ہونے کے برابر گرزول دی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے اخپل ځان حیثیت بالکل ختم کا او چې کله خپل ځان حیثیت ختم کی بیا څنګه د الله پاک هغه گلزار او گل جوړوي تاسو ګورئ کنه یو دانه شانتی زمکی کی واچي
په ځمکې کې چې کوم د ناوځي پاسه نه چې کوم د خاوره په راشي خپل ځان خاوري کي او همدارنګه چې کوم د ختم کی او بیا دې نه پس کوم د ګلونه روزي غوټې روزي هر سړی چې کوم د پوزو سره نږدې کوي او سونګوي او چې کوم دغه خوشبو حاصلوي قیمتي شي. نو کله چې انسان څه د خپل ځان حیثیت وغورځوي او خپل مقام څه دا ختم کی بیا هغه نه بعد کې کوم دا ډېر مقام حاصلولی شي. سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه یو عظیم بزرگ دی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړه چې جی دا تصوف چیشته ویلی شي. ناغه ته ویل چې د خپل حیثیت غورځول ته چې کوم حیثیت ځان شماري زه جی فلان یم نو دغه ختم کا او چې کله دا حیثیت ختم کړلو بیا به کوم تا مقام وچت شي. نو تصوف دا عبارت دی عباداتنا او یا کوم دا بل شي نه ده بلکې دا عبادت دا عبارت تا دی خبرې نه چې خپل حیثیت څخه نه سړی سکی هغه کم کی او دا وایي چې ما څخه هیڅ حیثیت نشته او که څه حیثیت تا د تا حیثیت تا هر سړی ځان ښه ګڼل او خپل ځان کمزوره ګڼل بل نه سړی چې کوم دا نیک ګڼل خپل ځان ګناهګار ګڼل او بل ته چې کوم دا مقام ورکول خپل ځان مقام غورځول دې ته چې کوم څه شي عاجزي شي او دې ته تصوف ویل شي. اما تاسو مخکې چې کوم دا عرض وکړو چې دنیا کې څوره معاملات دي څوره جګړې غوېمې دي دا پاندې مونږ شروع دي یاره جی چې کوم زهر سے ما سره هر څه شتا دي چې کوم د سره هیڅ نشته او کچېرې ته وایي چې ها ته هر څه او ما د هیڅ حیثیت نشته بس بیا خبره جوړه ده. نو دی وجه نه خپل حیثیت پیژندل او دغه صفت مونږ ته خپل اکابرینو نه صحابه رضوان الله اجمعین نه مونږ ته ملاو شوی ده. حضرات صحابه کرام رضوان الله اجمعین حالانکه مقام او مرتبه سره دوی لوی وو لیکن خپل ځان څنګه ګڼلو ډېر کمزوره ګڼل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمانا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی دا دنیا کی خوشخبری ہوتی شروع ہوئی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ مقام سو اخپل ځان اس کو سره کمزور غنو دور کم غنلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دا من اراد ان ينظر الى میت يمشي على وجه الارض فلينظر الى ابن ابي قحافه سوق چې دا غختل غواړي چې هغه د نظر وکي یو دسی مړی طرفا یو دسی میت طرفا چې اپ زمکه روان وي ګرځي نغه د سترګي وګړي ابن ابي قحافه یعنی ابو بکر صدیق طرفا د سترګي وګړي چې دنیا کې ګرځېدو سره وجود موجود کې دو سره او دور لوی حزیم هستی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپل حیات کې خپل مسلې امام وګرځول انتهایی توازو سره ګرځېدو دی وجنا او داسې وګرځول لکه یو مړی سکوندا ګرځي مړی که سکوندا ګرځي کنه هغه بس څنګه وي ته لاس ته داسې کوي داسې کیږي چې کا داسې وکای داسې کیږي خپل اختیار نه وي نندرنګي سکوندا ابو بکر صدیق خپل حیات خپل ژوند سکوندا حواله کړو حالانکه مقام وړو کنه وو حتی کی سکوندا غار یار شمر ولې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غار ثور کی سکوندا موجود حتی کی دیدی فرمایي اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دادا چې کچیر یو سړی صحابه او ته د کفر نسبت وکي نو گمراه ہوتے ہیں نشی لیکن کافر ہوتا نشی ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا چوک سڑے کافر وئی دا سڑے بالاتفاق کافر دا دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمیلو وقال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا زکا دی صحابیت دا قرآن نہ ثابت تا او چې کله دی صحابیت قرآن نہ ثابت شو او کوم شی چې قرآن نہ ثابت ا دلیل قطعی بھی لہذا هغه طرفا دی نسبت کلک شانتی غلطوں کی نسڑے کو ختم کیجیے اندرگی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جودن مندی متاسو نظر واچو سسور لوی مقام آپ علیہ السلام فرمائی عمر فی الجنہ عمر جنتی دا اور آپ علیہ السلام فرمائی لو کان بعدی نبیا لکان عمرہ کچر بانا پس نبوت دروازہ وا
خلاوا او خلق نبی جوړېدل شو لکان عمر نه ما نه پس پس کوم عمر آب نبی و لیکن چونکی نبوت والا سلسله انقطاع شوی دا او په ما باندې ختم شوی انا خاتم النبیین لا نبی بعد او ذاخری نبی ما نه پس بل نبی نشته دی خبرې موجود یو بل کې حضرت حذیفه صحابی رضی الله عنه تا وفرمیل او دغه صحابي او چې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رزونه پراته او د منافقین نمونه وتخیلیو چې فلان فلان کوم د کس منافق تا حضرت عمر رضی الله عنه فرمیل چې خو زفاز تانه د دې خبرې پختن نه کوم چې د ما ته د منافقینو لیست واخلا وخیا ما ته دغه نمونه وخیا ځکه دا تاسو یو نبی پاس یو راز ده تاسو دغه راز پختنه نه کوم لیکن تاسو صرف دوره درخواست کوم ما ته صرف دوره وایا چې دیوانه ما په منافقینو کې شرط نشته دوره لوی صحابي خلیفہ رسول اور آپ علیہ السلام دوره مقام او مرتبه ور کړی فراست نه دوره ډک چې په ممبر نبی صلی الله علیه وسلم نه موجود ده لیکن څوک دا په 200 میله باندې فاصله باندې دي صحابه او کردار ګوري صحابي ځان طرف دا خبره کوي چې چرته دی مانو په منافقینو کې موجود نه وي دوره عاجزی انکساری اور ہمیشہ دی پارا دیمو اکابرین بو دورا لفظ محسوس وڑو کا شانت لفظ نہ بہم لکه مونږ تاسو وای کنه چې مې اردو کې مې وته وای زم دروازه مونږ وته وسو کې زیم دا لفظ ز سے دا هن دینه به هم ځان بچ کول حضرت فرید عطا رحمت الله علیه متعلق راضی او دیدی به همیشه دی پارا مې لفظ اردو والا په خلی کې نه رسل چې دا لفظ هغه دا چې دیدی وای د شیطان څخه گمراه شوی دا دی وای چې ز ور نه پیدا شوی لہذا دی ما حیثیت تا ز دا لفظ ز پښتو کې چیم غوته اردو کې ته مې عربی کې ته انا یې دا لفظ په خلی به نه محسوب نه به رسلو یو بیره کې چا څوم ته امتحان دی پارا دی بیان کولو مجلس کې یو کس وچت شو ویل حضرت هغه خبره کوم وا چې شیطان کوم شي دی وجنه گمراه شو یا مقصد دا چې دا الفاظ به وای د میټه کا بخلی روزي نو فرمایي چې بیان په دوران کې اشاراتو کا چې کینا بهر بیان جری وساتلو او دی په دوران کې یا ون کې ولو څنګه سائل چوکو پښتني کون کې کس چې مانه پښتنه کولا نغه چا شو وای چې زه اردو کی چې بوله میں ہاں یہی لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اندغه یو لفظ ہوتی دی وجہ شیطان گمراہ شو نعرض میں دا کولو توضع عاجزی انکساری دا یو فطرتی شی دی لکه څنګه تاسو ته ما عرض دا وکړو چې د انسان وجود زمکه نه جوړ شوی دی او چې کله زمکه په زمکه باندې پرتاوي نه قدرمنه عزت منوي انسان پاس رخپی په لګوي نه دا زمکه قیمتي وي لیکن کچره اندغه گرد غبار او اندغه زمکه دا خاورا دا د انسان په کپړو یا په اندرګي په لباس باندې او اندرګي په جوتو باندې ولګي دلا نه په صورت کې فورا مونږه ځان نیر کوو او بقدرش بقیمتش نه اندرګي انسان کې کچره عاجزی اور اندرګي انکساری صفت موجود وي نه بدا انسان سے دا الله په نظیر باندې د الله په نظر کې ډېر لوی قیمتي وي او الله پاک دې سړي ته لوی مقام ورکړي لیکن کچره دا انسان تکبر غرور او انسان څخه د وایي چې بس زیم زهر څه کوي شم ما چاته هیڅ حاجت نشته نو به دا الله په نظر نه ورځي او دیو نه فرمایي چې وان تکبر وضعه الله چې کوم سره تکبر اختیار کې الله پاک ذلیل کی وی غرزي د الله په نظر کې د سړی څخه نه بقدر شي د دې وجنه عاجزی انکساری تای لوی عظیم صفت الله جل شانه مون تاسو ته دا لوی صفت څخه مون تاسو ته نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين